دا راته وایه پړه دې سار بس پړه مړه ارمانه چې الله پاک هم بس په وخت د ځان کدن دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. زبردست ښکلی ارمان. ستاسو په پړه داسې ارمان چې موږ ته ووایي ویلی شي؟ یاره پلاره موږ چې ما څخه ګاډی وې راڅخه چې کوم دی دغه وې برابر پارس او خیره څه پیسې هم ډېرې وې بنګله مې وې خو هغه څه نشته دی بس څه به ووایو واورې. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ډیلی خیبر ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده چې ملک اړې غړې دی، هر سایډ ته مهنګایي ده، غربت دی، بېوسي ده، خلک په ټینشن کې دي. د ټینشن هر دویم کس ښکار دی چې هر چاته به مایک نیسو چې چا پړه څه خبرې یا به مونږ ته کوي، ګورو چې د خلکو پړه څه ارمانونه دي یا څه خبرې دي، نو مایک به ورسېلمه کوو، هر چا نه به دغه تپوس کړو چې پړه دې څه دي چې څه وایي. نو راځئ موږ سره. کتونکو دا وخت زه د تخبې په پلای ورم او دې ملګري سره خبرې کوم. السلام علیکم. السلام علیکم. څنګه یې ښې؟ خیر جی تاسو څنګه؟ نوم دې څه دی؟ زما نوم عبدالصمد دی جی. عبدالصمد دا راته وایه بس اډو څه تپوس ته نه کوم پړه دې څه دي چې څه دې پړی وایه یړه پړه مې دا ارمان دی که نه جی چې غریبي ده، لکه موږ غریبانان یو ډېر زموږ دونه وس نه کېږي دا نه کېږي چې لکه د عمران خان ته زموږ د عوام ته دا درخواست دی چې وایه پړه چې دې څه وایه چې زموږ دا درخواست دی چې موږ سره خپل طرفه دې تعاون کوي، امداد را سره کوي. نور دې پړه څه ارمان شته؟ او پړه مې دا ارمان دی چې دا وړه لږ ارزان شي، وړه ګران دي، وړه ګران شي. راته شه کاکا له زه ورته ویږم زه دا هلته ودرېږه دا ځای ښه دی. راته یو شه کیمرامینه فیصل راځه. السلام علیکم. باجي دغه زمونږ دغه ټوله غریبي در غریب نوم څه دی کاکا؟ زما نوم پلرحمان دی، تخبې اوسېدونکي دي دې کې دغه وړه مړه ګران دي که نه. موږ وایو چې دا یو بل د پاسه غله راباندې راغلي، ظالمه بلکل داسې خراب یې کړو. اورېدم او دغه مزدورین دهشت کار یو خو روزګار باندې او بل خوا چې دوی دا نظرنامې ګرانې دي، خلک ډېر تنګ دی عوام که نه. زموږ دا درخواست چې دا وړه ارزان شي او د حکومت چې کوم دی د عمل په حال شي او دې لپاره به دعا کوي انشاءالله او الله پاک چې دې هدایت وکړي. پړه دې څه ارمان دی اخري به دا راته ووایي چې ارمانونه مړه ډېر دي خو موږ چې دا غریبي لکه دغه ارزان شي نرخونه نور ارمانونه خو ډېر دي، ارمانونه به زموږ الله پوره کوي. ستاسو په پړه داسې ارمان چې موږ ته ووایي ویلی شي؟ یاره پلاره موږ چې ما څخه ګاډی وې راڅخه چې کوم دی دغه وې برابر پارس او خیره څه پیسې هم ډېرې وې بنګله مې وې خو هغه څه نشته دی بس څه به ووایو واورې. ډېر داسې ارمان شته چې موږ ته ووایي؟ نو ورګور څه نشته راوباس دغه دی چې بېروزګاري راوباس حالات خراب دي. حالات خراب دي چې چا نه هم تپوس کوي، بېروزګاري ده، ګراني ده، حالات خراب دي. نو راته ویږم دغلته یو دوه ملګري نور هم ولاړ دي. السلام علیکم. څنګه ښه ټیک ټاک خیر دی. نوم څه دی؟ عثمان الله. څه خاص تپوس نه کوم، نور خاص یې مار چاته پته چې حالات خراب دي، ګراني ده، بېروزګاري ده. پړه څه دي چې راته ووایي؟ بس پړه دا دی یاره چې ملک حالات خراب دي یاره. نو سیاسي لیډران ټول بس غلي دي چې کوم یو راځي بس هغوی زیمه بس یو پکې چلي بچی نشته، ټول غلي دي پټاکوان دي یار. چې واړو نو اکثر به مې یاره پړم دا ارمان دی. تاسو خو ماشاءالله عمر هم ښه کافي دی. پړم څه داسې ارمان شته چې نه پوره شوی یا تاسو وایي چې زموږ په ژوند کې پوره شوی؟ یاره بس ارمان او خوښیت خو انسان نه پوره کېږي. دا همداسې یاره نشته ارمان بس پوره شوي الحمدلله پوره شوي یار ډېر. تاسو نوم څه دی؟ ما محمد جنید جی. څه کار کوئ؟ زه سټوډنټ یم جی. د څوم کلاس؟ ایم ایس مې اوس کمپلیټ شو جی. ماشاءالله. نو بس ته خو پړه خو به دې بیا ډېرې غوټې راتېره اوس پړه بس مړه نو ډیبیټس په زه به تو یم چې نو ډیبیټس او اډوله بحث نه دی په کار په دی او یو به ملکی حالات هم خراب دي. نو څه به کوئ پاکستان کې به پاتې کېږي که بهر به ځئ؟ تاسو خو ماشاءالله بس په الحال خو مې اراده نشته بهر او دلته هم بس جاب ماب ته اپلای کوو او ملاو به شي. کوشش ته ټرای کوو انشاءالله ملاو شي. کوشش کوئ الله هم کامیاب کړي. ډېره مننه خوشحاله شي. 2 سکنډه معلومه پړم داسې ارمان شته چې موږ ته ووایي؟ نو ارمانونه خو په دنیا کې ډېر زیات دي که یو موږ ته ویلی نو بس یو ارمان مې دا دی چې زه په سرویس یم یو 3-4 پیرې مې حج له داخله کړله او هغه ونه شوه عمرې له تللی یم خو چې د حج مې خدای پاک وکړي که نه دغه ارمان مې نور بس ارمان خو د دنیا ارمانونه په بلا مه لګوه. صحیح ده. ډېره مهرباني. السلام علیکم. څنګه نوم څه دی؟ شمشیر. څه کار کوئ شمشیر؟ بس دغه غریبي کوو ځان له سوار خرڅوئ. دا راته ووایه موږ خو چې چاته مایک نیسو څوک د ګرانۍ پر یاد کوي، څوک څه وایي څوک څه وایي. پړم څه ارمان دی دغه راته نو بس دغه ارمان دی چې د وړو پیسې پیدا کړو، ډاکټر پیسې پیدا کړو، کرایه ورکړو دکان به دغه ارمان نه دي. بس چې دا څه پوره شي دا ارمان
بس باقي دنیا خو سیم نیمګړې ده دا په دې خراجات کې باقی داري کتونکو دغه کاکاجیم دغه ارمان دي چاته مایک نیسو بهرحال ګورو مخکې زو ډېره مهرباني چې خلک سوي کتونکو دا بل د چې هوټل دی السلام علیکم کاکا څنګه جوړې ټیک ټاک نو زما نوم محمد نبی څه کار کوي یاره بس خوشي ګرځو نو نام ښه خبره ده دا راته ووایه پړه باندې څه دي راته وایي تپوس ته نه کوم چې سم پړه دي راته وایي نو موږ به څه ووایو خیر څه خو راته وایي داسې څه خبرې خو وایي د ګرانۍ باره کې چې سم پړه یې راته ګراني خو ډېره په عروج ده او هر سړي د هر غریب سړي ژوند ډېر ګران شوی دی او موږ به درته څه ووایو موږ خو د لیډرانو نه تېښتې لرلو خو د پوځي حکومت ښه دی چې دا راشي نو د ملک به ماشاءالله خامخا پکار ده ځکه د لیډرانو نه موږ تېښتې لرلو ځکه چې کوم یو راځي وي موږ جنت ته درکوو دغه درکوو خو دوی یو شی هم دغه نه کوو او عوام یې تباهي طرف ته بوتلو څومره عمر یاره زما خو 61 سال عمر دی پړم څه ارمان دی یو داسې ارمان چې تاسو چې پوره شي یاره زما خو پړه د ارمان دی چې زه حج له لاړ شم نو دا مې پړه ارمان کاکا ستاسو معلوم خسته رحمان پړم څه ارمان دی دغه راته وایي معلوم د ارمان چې دا کومه خبره وکړي په ځکه خبره چې پوځي حکومت وي یو وایي یو ورته بل شي بل هم ډنګ دی بیا چې دا ټول راونیسو دا ټول لیډران قسم په خدای چې دا ما حکومت ده که نه دا ټول ما رانه مړه تیلو کې مې اچېدل سېزلم اوس په لا سبا بیا راځي چې ووټ لاله راکړه چې ووټ ولا ورکوي سړی په داسې څپېړو باندې ووایي چې سړی چې روزګار نه وباسي صحیح الله دې رحم وکړي کاکاجي ستاسو سره زمونږ سلیم نوم دی جی څه کار کوئ زه کار خو نه کوم بس بچیم کار کوي او موږ داسې ګرځو بس خپل مونځ اودس کوو او جاوز بس پړه چې څه راته شروع شي بس پړه کې هم دا اراده چې دا ګراني دی خدای ختم کړي ارزاني دی الله پاک راولي او پټول باندې الله پاک رحم وکړي نو عمر هم څومره دی عمر جی 71 سال نو مزید واسې ستاسو څه وایي چې څومره عمر مې نو خوشحاله وي یاره بس دا خو د قسمت خبرې دي عمر مړېدل مړېدل خو نشته که ده نه وایي په عمر مړېدل څه نه په مال صحیح جی کاکا جی خیر دی څه دی الف ګلو داسې درته تاویږم دله او بیا ګپ لګو ښه څه نوم هم دی الف ګلو څه کار کوئ ګاډی چلو بس ګاډی دا پېښور ته چې تاسو او پېښور چار تخبې نو اوس که زه وایم چې یاره یا ګراني یا څه خو هر څه خلکو ته پته ډېر بدل دی خو پړم چې شی بس په خپله خوښه راته څه ووایي نو ګراني ده نو څه به درته ووایو خیر څه راته ووایي په دې ګرانۍ نه به واوړو په دې ټاپک هم ډېر پروګرام امیر ته یو ته ووایه زما پسې دا ډرایور دی او که نه دا ډرایور دی لږ چالاک دی به ته صحیح خبره وکړي دا لږ سیده هغه نوم یې ده حمید خان پېښور ته ځئ تاسو پېښور ته ځو پړه دې څه ارمان دی پړو همدغه ارمان دی چې الله الله پاک بودلېږي خو د ګرانۍ نه خلک ډېر زیات پریشانه دي تاسو پته ده سینجي بنده ده پېټرول دی او پېټرول کې د غریبانو ته ډېر زیات تکلیف دی کرایم زموږ سیوا شوې لکه ټول KBK کې سیوا شوې ده کرایه او خلک ډېر زیات پریشانه یوازې کرایي خو نه ده وړو پورې خلک پریشانه دي دغه شان چیني هر یو شی د اور په بیه دی او نو مدې مشرانو له دا پکار دي چې د دې حل راوباسي په هره طریقه چې د عوامو له ریلیف ورکول پکار دي لکه دوی بل بیا ووټ له راځي لکه او دغه شان به ګرځي کلي په کوڅو باندې او نو چې موږ ته څه دغه میلاو نه شي نو دا خو بیا ووټ اچول هم لکه ناجیزه ده که نه څنګه هم ستاسو سره دی لیاقت جی نو څه کار کوئ د ګاډی ډکوم نه ډرایور نه به دا ګاډي مې ډکوم ډنډه مارې مونږ پړه دې څه ارمان دی چې راته ووایي پړه مې دغه ارمان دی چې د وړه ډېر زیات ګران دي اورې چې ټول درې ورځې دیاړي وکړم نو وړه پې نه شم اخیستی دغه تروړه پې نه کېږي او دغه ارمان مې کتونکو نور کله زموږ پروګرام اکثر په دغه مهنګایي باندې ګرانۍ باندې نن داسې تاو راتاو شم خلکو له زم چې څه نوي خبره دې واورم هغه خلک ځي او راځي په دغه ګرانۍ د ګرانۍ نه خلک ډېر زیات تنګ دي بهرحال پروګرام خو د ګرانۍ والي سره نه خو بیا هم مخکې ځم او نورو خلکو سم خبرې اترې کوو چې پړې څه دي نو موږ سره اوسئ کتونکو دا وخت زه روان یم دغه ته چې کومه د پلینکو چوړه ده پېښور ته او 400 ته چې کومې پلینکو چوړه کېږي نو په اډه کې ډرایوران یا که څه سورلي هغوی سره خبرې اترې کوو نو راځئ موږ سره څنګه خیر ډرایور یې که نه څه نوم هم دی محمد اسرار پېښور چلوئ او جی دا راته ووایه رامخکې شه دا پړم څه دي بس راته ووایي تپوس مپوس نشته نه لکه څه باره کې مثال پته
بس چې سم په دې لړۍ مو خو چې چاته مایک نه څوک وي ګرانی ده څوک سوي څوک سوي بس دا کله ګرانی ده کنه غریبي ده در سړیو ګرانی ده ما دې ورېدو سوار مزدوري کم ده سنجین نشته ده پټرول کې غریب سړی نه سرمن ولاړو کری دي 200 هول ته موږ لموارانه کې سو کو 15 چالان سازي کې 15000 روپو پټرول شيزي وای بګي هغه گاډي ماډي کټ کو بچو له 20 سو کنه دلته اړول ورکو سيدي مخکې کوي څومره چې کم وخت 50 روپۍ وا او دا وس تاسو 200 والے نو هغه شان مزدوري پکې نه پاتې کیږي نه پاتې کیږي سیوا کوي نه پاتې کیږي راشه مشره السلام علیکم زه نشم کولی زما په غاښ باندې درد بل داسې سړي ته دغه کاکا څنګه خیر دی چې سور کې برابر سره خضرایات او جی نو سبا وای زه د ناړو تاسو دا ویو کنه چې شپږ زره چالان جوړیږي د 5000 ته پېټرول او 1000 پاتې شي په 1000 کې ډیر ټیکسونه دي مالک ته ډرایور دی خدای شته چې 15 ورځې کارو کې یو ګټوړو پینې شغسته چې 15 ورځې مونږه لګر دیړی مار کارو کنه یو ګټوړو پینې شوغسته او والله به ډیر مشکلات دي او ملاویږي هم نسی لکه مثلا وړو خدای ته ملاویږي په لینډ کې په ودرېږي په لینډ کې چې ودرېږي بیا خام چې د مدشي ما به ختم شي او اول د والله کدل ته گاډه وچره کدل ته وړو ته ودرېږي یار او د خوراک نه دي سي بوسي خلک تنگ شوی دی والله ډیر قسم د چې مونږ په دې کې تنگ شو مخکې 150 کړی و مونږ زه صحیح 200 کړی کې مونږ تنگ شو 200 کې او نو ورانه کې بيخي تنگ شو پکې ها کاکا نو سره اکرام وای بس لګیا شي نو بس هم گاډي چلو خو لکه بس هسې چټي بزو په محمد خان جمعات کې خټې دي کوي دومره غټ گاډي پلینکو چلول هغه کې نه نشته پکې نه بس د پېټرول د 4,500 پېټرول اچو 6000 جوړي اوس په حساب کوو 800 ته خرچه وشي څه پکې پاتې کېږي او هر یو شی د اور په بیه کیږي بس په کوم ځای دا موجوده حکمرانان چې کم دي چې دای پنځه کړي نه کنه نو د عمل ټکیږي نه دا نه ښه کار یو ته چې دا پنځه کړي نه نو د عمل صفا کیږي کاکا اخیری بس زما حوزم بارته په دې سارمان دي چې یاره بس نور سارمان نشته خو چې د خدای ټیک کې او هر شیخ خپل ځای له راشي کنه غریبانان به ټول تباه و برباد شو داسې کسان پکې شته قسم دی چې 1000 روپۍ دیاړي ولي نو هغه غریب به پې دړی وړاندې کو څه به پې کوي په 1000 روپۍ به څه کوي هر کور کې 10 کسان کولمه وي په خپل هر سړی کور ته سوچ وکړي نو بس نور به څه الله دې رحم وکړي نو موږ ادوار خان جی څه کار کوي تاسو ډرایور ام جی آیا بکول خوند پی ټی آی بالکل پی ټی آی والے ام جی خاص خالی ته بس خو د ناړو تاسو نو کوم وای راته څه پوزیشن دی وای دې کې وسوک څه یار د غلط په خپل سنجانې باندې دي تیل په 200 باندې لیټر دي که کوي د چانالې جګړه را سره کوي تاور په گاډو د دنیا روپۍ لګي لاسو شي کم دی دره ته 150 ملاويږي او زمونږ مولوی صاحب چې کم دی روزانه پته دا چوکونه بنو چې ګرانی د عمران خان حکومت کې اوس چې ګرانی ده اوس ډورا پاسې نشه لکه راوځي او د غریب عوامو تاسو کی او یا به د شپې دروازې دا روډونه بند کړو نو زمونږ دا او تاسو دا هغه دې څه مهرباني وکړئ موږ ته د سنجي ارزان شي آزاد شي نو ګرانی او داسې دغه دا بس دوی وای دا الله تعالی خیر خو چې دا دوی الله خیر کم شي چې دا خو آزاد کی کنه وروره پېټرول باندې ډېر در په گاډو لګول شپورس پلارو کې ولاړو سورلې خیره کې 1000 کې زموږ د جیب تاوان دي نو مهرباني دی وکړو حکومت ته زموږ د خواسته چې دا شیز درته آزاد کی څنګه پهلوان خیر دی خیر تاسو شیر حسن نوم مې دی څه کار کوي چنچي چلوم راو جا مزدوري خانه الحمدلله الله لاک شکر ست گزاره کی ها دا راته وایا په دې سارمان بس پړه مې ارمان دار چې زمونږ د منګي حالات خراب دي ډیر زیاته چې دا حالات سم شي نو موږ د مزدوري د سات شو ها په سارمان ارمان هم ډیر دی خو بس دوه تنور یاد کم چې دا خامخا پوره شي او دا پوره شي ځکه موږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چیرې دی حالات ډیر زیات پاکستان خراب دي تاسو په خپل وکي ځکه سار خلک مزدوري بس راوځي کوړو ته سرکاري وړو ته ودرېږي کې نسوار نه سازم نسوار خو نه کوو راته په دې ارمانونه خو ډیر دي ما
شروع شکنه مړه زه به تا ته بس کم بل ته به دوا بچې دا وړه ارزان چې دا به غټه خبره یو دار مان او یا او بل بد نور خو ډېر شی زه به تا ته کم یم مړه داسې راته یاد کړه مړه به را شروع شو نه بس دغه یو مې درته وویل دا وړه راته ارزان کې وړه ارزان شي دا غټ ارمان دی الله دې رحم وکړي راځه مخکې السلام علیکم دغه رالم کور رالم یار خیر دی السلام علیکم ماما خی خیر دی کینه بس مخه ده دا دې څه دی دان مسي څه نوم دی وحید ګل دا دغه خرڅول سبزي جی سبزي خرڅول او جی زمونږ خو څه خاص تپوس نه کوو نن خو لږ را مخکې چې کیمرامین پړم سهار باندې پړه ارمان نه خو درړو بسوي نو چې دغه راته مړه بس هغه پرړه کې دن نه خدي بس غټ ارمان یو چې هغه مونږ ته ویلې شو نه دا څه قاز دغه نشه الحمدلله بچي خدای پاکه دیندار را کړی یو علم دی بلم د خیر شپږمه درجه کې بلم الحمدلله قاری دی با دغه یو غټ ارمان دی په دې وخت کې نو الله پوره شي او باقي خدا څه خاص شته نو باقي خو منګي خو تاسو تم پته دغه حالات ګډ وډ دی بس خلک بس الحمدلله ټکه پکه کیږي بس بس ته الله طرفه منظوري بس هغه کیږي د خیر ان شاء الله تعالی ډیره مهرباني کتونکو راشه مړه راشه دوانه راشه السلام علیکم وعلیکم السلام خیر دی جوړې خیر دی یاسین څه کار کوي ماشین چلوم ماربل ولا ای دی ماشین چلوم پالش ماربل والا جا پړه دي سار باندې بس په زړه خو زموږ ارمانونه نشي خو دیم چې دا وړه ارزان شي ګرانی ده اور غون غریبانان راوتی دي پول پرونم بند نن بند تاسو خلیدل نو خ ګرانی چالو نن سبا غنم را رسیدلی ده